هاشم دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د نیکه پلارو. هاشم دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د نیکه پلارو د عبدالمطلب. د نبی علیه الصلاۃ والسلام نسب چې د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام نه اغله غټ نسب دی. بهرحال چې کوم نږدې نسب دی هغه هاشم دی. د خپل نوم چې کوم دی د عمرو مشهور شوی په هاشم باندې دی. ولې مشهور شوی په هاشم دی؟ عربو کې قحط رالی، دا نوجوان هلکو ډېر زیات خدمتګار سړی و، او چې کله قحط رالی نو د خلکو ته سرید ورته ویل کېږي، عربی کې هغه په شوروا کې روټۍ ماته کړه او خلکو له ورکولې. نو داسې کاسې به وي چې د یوې کاسې نه به 100-200 کسانو 50 کسانو خوراک او خان به ذبح کول او خلکو ته به روټۍ ورکوله. بس موږ او تاسو به وایو چې څنګه داسې غټې کاسې زمونږ عام طور باندې چې کومې کاسې دی چې یو کس 2 کس ایله بله خوراک کوي. الله تعالی د حضرت سلیمان علیه السلام واقعه کې بیان کوي یعملون له ما یشاء من محارب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. سلیمان علیه السلام واقعه بیانوي چې د په پیریانو باندې هر قسم کارونه کول چې سبا سلیمان علیه السلام وغوښته هغه کارونه به پرې کول. سلیمان علیه السلام به دوی باندې غټ غټ بلډینګان جوړول، قلاګانې به پرې جوړولې، محارب ورته ویل کېږي، وتماثیل او په دې باندې به دغه ډانچې جوړولې، تصویران بوتان چې کوم دي هغه وخت کې جایز وو. ډانچې او صورتونه جوړول اوس حرام دي. اوس هم د بعضې کورونو باندې د زمري ډانچه لګېدلي یا د باز وغیره یا تصویران لګېدلي، حالانکې زموږ شریعت کې دا حرام دي، هغه وخت کې حلال و جایز وو. او وتماثیل وجفان کالجواب، او داسې غټې کاسې وجفان کالجواب چې هغه د حوض عمره غټې غټې کاسې به وي. وقدور الراسیات، اوس خلک وایي چېرې دومره غټې کاسې به چې وي نو دوی له به خوراک پسې کې پخېده. الله تعالی وفرمایل وقدور الراسیات، داسې غټ دیګونه به چې هغه به د ځای نه خوځولی چا نه شو، داسې غټ دیګونه به لکه زمونږ او ستاسو په عرف کې د ګوړې کړی چې څنګه دی په ځای باندې پروت دي، څوک یې خوځولی نه شي، هغه تره ورته وایي که څه هغه شو نو په خپل ځای باندې پروت دي. نو دغه شانتي د داسې خوراک خلکو نه تیار کړه. قحط راغلی په عربو کې دی هاشم چې هغه نه خلکو خوراک کو، نو په دغه وجه باندې چې هغه کې روټۍ چوري کوله او بیا یې په شوروا وراچوله، سرید به دې جوړو، خلکو به خوړو. نو خلکو دا هاشم ویلی کېږي روټۍ چوري کول، یو څیز چوري کول، وړوکی کول دی د هاشم ویلی کېږي. نو خلکو مشهور کو په هاشم باندې. او عربو کې دا دستور و چې عرف لقب باندې به یو سړی مشهورېدو. دی ډېر زیات بهادر سړی و. په نوجوانۍ کې د داسې خدمات وکړه چې خلک ترې ډېر متاثره شو. د حاجیانو ټوله ذمهواري د په خپل سر باندې اخیستې وه. عرفات کې چې څومره خوراک به د حاجیانو لګېده ده به ورکوو، خو خان به وله ذبح کول. او دارنګې مینا کې مزدلفه کې چې کوم بیت الله شریف کې چې څومره حاجیانو هغې ته به دوی خوراک ورکوو. او چې کوم میلمانه به راغله د بار نه ځکه دلته کې بیت الله شریف و میلمانه به ډېر راته، نو هغه ټول ذمهواري د اخیستې وه. مالدار هم تجارتي سړی و. د روم بادشاه هرقل هغه د باندې خبر شو چې دا ډیر زیات بهادر سړی دی او د پیغام راولېږو